که تاسو نړیوال، سیمایي، علاقايي په حالاتو، واقعاتو، لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدل شئ. د مین وروسته یو ځل بیا هرکلی د ضلع باجوړ لوی مامونځکۍ سیمې عوام په دور جدید کې هم د مختلفو مسلو سره مخ دي. د علاقې وګړي وایي چې حکومت ته مو بار خپلې مسلې وړاندې کړي خو تر دې د حکومت زموږ مسلې نه دي حل کړي. د ځګۍ ځایي اوسېدونکي حکومت نه مطالبه کوي چې د سیمې مسلې دې په هنګامي بنیادونو حل کړلی شي. په دا هکله فضلي حیان رپورټ جوړ کړی، راځئ چې وګورو. د شمال ریډیو ګران عزتمندو کتونکو او اوریدونکو دا وخت منګه زګۍ کلي کې موجودي کتونکو او لیدونکو دا په غټ مامون کې دغه علاقه راځي او د تحصیل مامون حصه را دغه اوس چې کوم مونږه په د ګرلز کم پرایمري سکول دی په هغه کې مونږ موجودي خو دلته زموږ سره د دې کلي مشر ولاړ دی د دې سکول په حوالې سره به سره خبرې اترې کوو. یقینا که مونږ وګورو په دې زګۍ کې 3000 2500 چې کوم د هغه آبادي لري خو د بنیادي سهولیاتو نه دغه خلک دغه عوام دغه ولس مخکې موجوده حکومت چې کوم دی هغه مو سره بار وعدې کړي خو تر اوسه پورې دغه وعدې هغو سرته ونه رسولې، ناکامه راغله. د سره خبرې اترې کوو چې آیا په دې سکول کې کوم مشکلات دي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. زه فضل حیان بھائی ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. زه ماخوستن د شمال ریډیو باقاعدګۍ څخه چې ګورم او یو فضل حیان بھائی دی چې دا سلارزو طرف ته او زه ما دا سوچ ته نه راتله خو چې زه ما نن وکتل ویل بار څوک نارې وایي او ته دلته راورسېدلې نو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. یقیني خبره چې شمال ریډیو په خلکو کې کومه بیداري را پیدا کړله سخت نه سخت دې ځایونو نه موږ افسران ټیم وی مقرر شوی دی او آرمي پکې درځي او پلان کې درځي بیا د دې نه معلومه شوه وایي چې یاره دغه ناقابل رسایي علاقې دي او هغې ته موږ نشو تللی. اوس ما چې وکتل فضل حیان بھائی وی ولاړ دی د کسانو د هلکانو د هغه سکول نه رال نو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې دې ځای ته تاسو راورسېدلی حالانکې سرکاري حکام چې کوم دي نو هغه د دې ځای نه د راتلو نه یې ځان منې کوي. سرجي ډېره مننه. دا راته ووایه یقینا که موږ وګورو موجوده حکومت دغه بار دعوې کوي چې موږ په خلکو کې اویرنس پیدا کړو، موږ په خلکو تعلیم دا وکړو خو ما نن چې زه زګۍ کلي ته رالم نو دا تیارې ما ولیدلې د ایجوکیشن په حوالې سره کم بوایز سکول کې چې موږ هلته اوس لومبۍ انټرویو وکړله د هغې حالات ما ولیده، د هغې بلډینګ ما ولیده، هغه داسې و چې بس په رالوېدو کې و. دلته د دې ګرلز پرایمري سکول کې ستاسو څه پوزیشن دی؟ زمونږ دا واحد سکول دی په ماموندو کې چې هغه چلیږي خو د استادانو د محکمې د غفلت د وجې نه بار مطلب دا دی چې دا لیسې سیني والا میډل سکول چې دی نو لیسې سیني والا دی صرف 2 پوسټونه یې راله راکړي دي او په 2 کې یوه د پرایمرۍ نه پروموټ شوې ده او په پرایمري کې خالي شو، یوه په پرایمرۍ کې وه هغې هم رانه بدل کړله. نو تاسو که د سکول په ټایم کې راغلي وی نو دې کې زه سبق ښیم بار ما ایجوکیشن افسر ته وویله چې تاسو راشئ د دې حالاتو دغه کوي. د تعداد په لحاظ تاسو ولیدو چې دلته دا قوم چې کوم دی دا ملاخیل یو تاریخي قوم دی دوی د دې جینکو د سکول څخه بلد نه و چې کله مالا یو ایجوکیشن افسر و زه د ټیچر اسوسیشن صدر وم هغه ما راوستو نو د کلي ماته دومره شو چې زما تقریبا لارې راته بندې کړې غوښتې نه خو ما یو ضد جوړ کړ چې یاره انشاءالله تعالی تاسو به زه په دې خپلو خبرو کې ناکامه کوم او تاسو ته به دا احساس پیدا کوم. ما 2 نونو له تعلیم ورکړ مدرسې نو هغې مدرسه شروع کړله هغه اوس په سکول کې هم لګېدلي دي د هغه په وجه باندې تاسو ولید دا شور چینال ته لګیا مدرسه پکې چلی نو د دې خلکو اوس دا ذهن دومره بدل شو اوس چې په غېږو کې راوړي وایي چې یاره دې کې مدرسه هم ورته ښایي او سکول هم ورته دغه کېږي نو د بدقسمتۍ نه تعداد خو دومره دی چې دغه زګۍ سکول چې دی نو دغه د ټول ماموندو کې یعنې 1200 تعداد د دغه دی او په د جینکو په سکول کې واحد دا سکول دی خو د محکمې د غفلت د وجې نه چې اوس تقریبا 37 زنانو ته پروموشن میلاو شو او بله ورځ ما بحث کړی د حالانکې زما د ښه تعلق دی د شیرین
اخندزاده صاحب ما سې وعدې کړې وې خو لیکن چې کله دغه راغلې نو به یې د پی ټي آی چې دا کم چغې سورې وخي چې زمونږ تعلیم مخکې کوو کرپشن ختمو خو د دې نارو په ځای دی کرپشن زیات کو تعلیمي ادارې تباه برباد کړلې د دې زنده مثال د زګۍ سکول دی چې زګۍ سکول کې استادان چې دي نو دا لیسې والا دی 2 پوسټه منظور شوي دي یو ای سی ټي یو سی ټي په سی ټي کې د پرایمري نه پروموټ شوی ده دا پوسټ خالی شو او د هغه ای سی ټي خالی دی په 37 زنانو کې یو هم راونه لېږله او په هغې کې د مجبورۍ نه د دې قوم بچو ته جینکو ته چې زه ګورم ما ته وایي ته دغه سړی ریټایر شوی یې زه ته ګزاره کوه نو د دې ګزارې خو څه حد دي په 37 زنانو کې د مامون د یو سکول لی ورنه کړله او چې کوم ځای کې تعداد دی هغه لی نه ورکوي چې کوم ځای کې سفارش او د پی ټي آی ایم این اے دغه غواړي هغه ځای ته زنانه دغه کوي روډ سیټ ته او تعلیمي ادارې په دې موجوده حکومت کې تباه برباد څنګه چې عوام تباه برباد کړو د مهنګایي او د هر محکمې تباه برباد کړله د کرپشن زیات کړو دغه شانتې تعلیمي ادارې هم تباه کړلې. ښه سرجي تاسو په خپله باندې یو ټیچر هم تیر شوي اوس ریټایر هم شولی خلکو خدمت او د ماشومانو ډېر شفقت په هم سره کوه مینه هم سره کوله دې سکول کې تعداد څومره دی ستاسو پرایمري د دې تعداد کې 576 چې کومې دي نو دا د پرایمري پورشن کې دي او 43 چې کوم دي دا په میډل پورشن کې دي چې یو ټیچره پکې ده نو دوه منګه د محکمې والا راوته 2 کسانې موږ ته ډیټیل کړلې په یو وخت کې هغه هم کینسل کړلې تنخواګانې بندې کړلې خو به هر حال هغه زما 2 نومونه وي نو د هغې د وجې نه هغې بیرته ډیټیل چې ما د نوټس کې راوستل ډي او صاحب نو هغه چې پیښ شو نو دا په غلطۍ څه دغه شوي دي نو هغې له دغه کړو نو 2 ډیټیل چلیږي او یو چې کومه د استاد په میډل کې استاده چلیږي. تاسو د دې لپاره 500 تعداد که موږ ګورو پر کې دا ډېر زیات سیوا دی او ټیچر هم پکې ته وایي چې یاره د نش برابر چېرته ایجوکیشن افیسر سره تاسو د دې په باره کې خبره اتره زه دا دی اوس هم روان وم او ستاسو خوشقسمتي ده چې تاسو زه بیا نیستلم او زه روان وم داسې زه 4 ورځې د استادانو د مسایلو دپاره زه 4 ورځې مسلسل ځم کله میډم ته دغه کوم خو د میډل هم هغه شان دغه نشته دی چې کومې خوښه یې په هغه ځای ته لیږي او د لګیا دي نورې تعلیمي ادارې ټولې تباه برباد کړلې. سرجي ډېره د افسوس خبره ده یقینا که موږ وګورو نو 2008 نه په دې خوا باندې د مامون قوم بیا دلته کې کم انقلاب تېر شوی جنګ تېر شوی بېشماره قربانۍ دې خلکو ورکړي دي اوس هم حکومت چې کوم دی دا خلک ډېر نظر انداز کوي او هغه شان توجه ته نه ورکوي لکه څنګه چې په نور اوس خو چونکې دغه قبایلي ضلع چې کومه ده په خیبر پښتونخوا کې ځم شوي د مرات نور هم سیوا شوي دي دلته د دې او د ماشومانو د باتروم څه صورت حال دی؟ باتروم خو چونکې دلته دومره تعداد دی باترومونه دلته شته دی به دې کې باقاعده د باترومو په لحاظ سره ښه چې کوم شي غیر ضروري نو هغه دومره لګیا هغې له توجه ورکړي خو په کوم شی چې دغه ضرورت یې ورته هغه نه کوي باترومونه دي هغه هم کولاو کړو ته په بر سکول کې چې کوم دي نو 6 تقریبا دي په دې کې 2 دي خو هغه ماشومان چې کوم دي په دې حالاتو نه پوهېږي نو هغې رانه بندي کړي دي. د دې او د بجلۍ څه صورت حال دی ځکه چې په ګرمۍ کې دغه ماشوده خو ماشومان د ګرمي هم پکې راځي دغې د پاکو څه بندوبست دی آیا پاکي په دې سکول کې شته که نه؟ پاکي چې دي نو کوم مخکینی دغه شوي دي دا بلډینګ دی دا د راغورځېدو خو چېرته په غلطۍ کې ته 1 لاک روپۍ منظور شوي دي نو په هغې اوس لګیا وو ما پې کار وکړ تقریبا د 3.5 لاک روپو کار مې پکې وکړ خو هغه هم کیدای شي چې ځکه چې دا بلډینګ چې دی نو خراب شوی دی او هغې هغه شان هغه کار ورنه کړي نور د دې دغه بلډینګ چې دی نو هغه هم ناقص دی ځکه دا ټیکادار د دې 4 کمرو نه تښتېدلی دی د هغه برس دغه کې ځکه یو څو ټیکادارانو له کار ورکړي او بیا په لاپنګانو باندې له ورکړي په کمیشن باندې نو د دې نه هم تښتېدلی او د هغې نه هم تښتېدلی او دا هم دغه شان پاتې و بیا اصلي ټیکادار دغه که ایس ډي او دغه دا زه شکریه ادا کوم د دغه ایس ډي او د ناوګۍ ایس ډي او چې کوم دی د هغه په وجه باندې ما هغه ته کار دغه کو او دا پټي رانه 3 کاله شړ کړي وو په هغې کې کار پیسې ورسره نه وي یو لپنګ یې رالېږلی او د سلطان صاحب ایس ډي او شکریه ادا کوم چې هغه په منځ کې راغی هغه د پټو پیسې په ما باندې رالې او تر نن وخته پورې هغه لانجه کې زه ګیر یم او د سکول د قربانۍ او د قوم د بچو د وجې نه ما دا قرباني کوم او روزانه کوم او په دې کې پیریډونه علم او د حکومت د طرف نه چې دا څه دعوې کوي دا بالکل الټ روانې دي. ها سرجي موږ وکتل دې کې اوس نوی کار هم روان دی په دې بلډینګ
بلډینګ کې دغه کار سرته رسېدلی که نه اوس روان بس دی تقریبا اوس مې بجلو والا راوستی چونه مې وکړله دا په چاردیواري مې راتاو کړله او د چونې نه دغه شو او دا کمره ده تقریبا د څو کالو نه ده په زورونو مې راوسته دا د سرکاري د سی ان ډبلیو والا دی هم دقه شانته پرېښې د دې نه هم تښتېدلی دی دا سکول یې راته خو دا نه وی دا میټیریل نه وی نو ما یعنې اوس هم مجبوره هغه بر سکول کې هم د میډل کې چلو دا سکول یې دا راته ټوله دغه ځای راته ګنده کړی دی نو 100 ځله راپورټ وکړو خو په دې حکومت کې د صحیح کار چې کوم دی نو هېڅوک خبره اتره نه اوري موجوده حکومت او بیا خاص کر ستاسو د حلقې ګلظفر صاحب یو شمېر وعدې ستاسو د قوم سره کړې وې چېرته په دې طرف باندې واپس بیرته راغلی نو ګلظفر تاسو بله ورځ په انټروی کې پخپله وویله چې زموږ ته مخامخ کېدی نه شي نه قوم ته مخامخ کېدی شي او نه علاقې چا ته مخامخ کېدی شي که هغه کې نو د هغه د امینې خوی نه دی د انپړو خوی دی او اخوا دېخوا هسې غر دغه کوي یو سراج الدین خان دی هغه په نوټس کې مې راوستی دی او دا لسې سیني 23 سکولونه دي چې 2 پوسټونه د هغه په دغه مې کلی عن قریب انشاءالله هغه په اسمبلی کې هغه دا چوتۍ چې دا لسې سیني باندې تاسو د سکولونه چلیږي چې تاسو یې لسې سیني دغه کوئ او لسې سیني چې په ماموندو کې کم دي نو هغه شته پوسټونه چې کم دي نو د ګلظفر د دغو په دغو کې لګیا دي هغه په ښار کې او په دې روډ سایډ باندې ډیټیل کړي دي هغلته چلیږي سر جي په اخره کې به څه مطالبات لرئ د خپلو مشرانو نه زما د خپلو مشرانو نه دا دغه دی چې تعلیم په موجوده وخت کې یو رڼا ده د دې رڼا دپاره د څنګه چې نورو شیزونو له کوششونه کوئ نو د دې دپاره هم تاسو را دغه شئ چې تاسو ته د خپل قوم نه زما دا ګیله ده چې یوازې زه لګیم جنګېږم تاسو ته دا پته نه لګېږي د دې په باره کې ښه تعلیم یافته کسان هم دي ځان ته د پی ټي آی دغه هم وایي په کار دا دی چې د دې سکول په حالاتو کې دوی هم یو پوسټونه کولی نو د دې کې نه دلته هغه د پی ټي آی چې کوم ورکران دي کوم هغه ذمه داران دي په کار دی د سکول ته پوسې صرف زما د دغه د وجې نه چې چا سره کومه نظریه ده د هغې د وجې نه زما ښه کار چې کوم دی نو د هغې په مخالفت کوي او د دې سکول او د دې قوم د بچو د دې او د تعلیمي ترقۍ او د سکولونو د دې اوسه هېڅ فکر نشته تاسو په دې ځای ته راغلي وئ خو چونکې هلته کې وړو جینکو سبقونه ویل په دغه کې نو په هغې کې بم بلاسټنګ د مخکیني امنیت د دغو نه مخکې یو څو ورځې بم بلاسټنګ شوی دی د هغې شیشې لاندې پرتې دي بلډینګ یې ناقص دی هغې له صرف 1 لاک روپۍ دغه شوي نو شیشو دپاره چونکې د ژمي کې بارانونه نو د هغې د وجې نه شیشې ما اوس لګیا دي راوړي دي او په هغه د هغه ټوک بلډینګ غورځېدو قابل دی او شیشې ټولې لاندې پرتې دي نو د هغې محکمې وال پرون مې ډي او صاحب ته خبره کړې هغې ویل چې ته درخواست ولیکو زه دا پیسې به درله زیاتې کړو نو هغه بلډینګ چې کوم دی نه بالکل ناقص دی د دې وجې نه موږ دا دې کې دغه اوس یو ځای دې میډل او پرایمري دې کې چلو او هغې کې کوې وچ دی هلته بالکل سهولیات نشته دي کتونکو لیدونکو تاسو د سرجي خبرې واورېدلې یقینا که موږ وکتل د زګۍ ماموندو پرایمري سکول د جینکو چې کوم دی هغه دلته کې کې 500 تعداد د سبق ویو چې ټیچر پکې کم دی غټ مشکلات دي نو موږ د ایجوکیشن افیسر نه دغه مطالبه کو چې موږ ته ټیچر راکړي کم کنسټرکشن کار چې کم روان دی هم دغه شان راته پرېښی دی بار بار وایي موږ ریپورټ هم کړی دی خو تر اوسه پورې بچا عمل درآمد نه دی کړی د کیمرامین بادشاه اسلام سره شمال ریډیو ملک کې ډېر یخني جاری ده ډېر یخنۍ له کبله د ملک په ډېرو سیمو کې واورې شوي دي ځای په ځای غریزو علاقو کې په غرونو او عام میدانونو واورې په نظر راځي د دغه قدرتي حسن لرونکو او واورو دپاره سیلګرو د دغه علاقو مخه کړې ده د ګلګت بلتستان په ډیرو سیمو کې هم واوره شوې ده په دا هکله عزیز الرحمن رپورټ جوړ کړی راځئ چې وګورو د شمال ریډیو اوریدونکو او کتونکو زه دا وخت موجود یم په ګلګت بلتستان کې د ګلګت بلتستان مین سیټي چې کوم پارک دی په هغې کې زه موجود یم تاسو زما په شا دا واوره یینئ واوره شوې ده ډېره بې انتهایي ډېره شوې ده خلک راغلي ډېر د لرې نه او دغه ماشومان یې راوستي مختلف ګیمونه کوي او د واورې نه چې کومه دی مزې اخلي دا وخت زموږ سره یو ملګری موجود دی چې هغه څه ویل غواړي جی نوم دې څه دی زما نوم منیب دی دلته موږ راغلي یو ګلګت بلتستان کې سیټي پارک ته دلته ډېره واوره شوې دلته موږ ډېر انجوای کوو دا واوره دلته ګیمونه کوو پکې دستران ځان وباسو دلته موږ راغلي یو دغې دا راته ووایه منیب خان چې ګیمونه هم کې او انجوای هم کې خو کو بل اړخ ته موږ وګورو نو کاروبارونه چې کوم دي هغه په ټپه باندې ولاړ دي او د لرې پرتو سیمو نه خلک رسایي ډېره ګرانه ده نو هسې ستاسو والدین ته څه مشکلات په دې کې شته دی که نه ډېر مشکلات دی کاروبار مشکلات پکې کې راځي دا خو لارې باندې کیدی شي دې کې نور ډېر ایمرجنسي هم راتلی شي دا انجوای هم خلک شي کولی خو دې کې ډېر مشکلات هم راتلی شي ډیره مننه دا وخت راسه یو ګلګتي رور هم موجود دی چې هغه په دې هکله څه ویل غواړي السلام علیکم
वालेकुम सलाम। जी आपका नाम और तारुफ? जी मेरा नाम अकील है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। ये मेरे दोस्त आए हैं पिंडी से घूमने फिरने के लिए, तो यहाँ हम आए हैं बर्फ़ का एंजॉय करने के लिए। पिछले साल की निस्बत इस साल जल्दी बर्फ़ आई है, तो कारोबार सब कुछ दुकानें बंद हैं, तो घूमने फिरने के लिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, आप लोग तो घूमता है और इधर मुख्तलिफ जो गेम है लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बताए कि इधर काफ़ी लोगों के लिए मुश्किलात हो गई है। तो जो मेन सिटी है इसमें इतना बर्फ़ हो गया, तो साइडो एरिया में कितना होगा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी ये गिलगित सिटी में कभी कभार किसी साल बर्फ़ आती है, लेकिन इस साल टाइम से पहले आई है। 1 फरवरी को यहाँ बर्फ़ आती है। अभी इधर इतनी आई है, तो इसके जो आसपास मज़ाफ़ात के इलाके हैं वहाँ पर फुट 1.5 फुट बर्फ़ आई है। जहाँ आप देख रहे हो बाहर ट्रैफिक इस टाइम कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, आगे गाँव वाली गाड़ियाँ आ नहीं सकी हैं, जिसकी वजह से जो है ना गाँव गिलगित शहर जो है सुनसान हुआ पड़ा है, तो बर्फ़बारी की वजह से। बिल्कुल तासु वावरिदि मलګری خبرې ک زتا سو ته واما د ګلګیت خلا چې کوم دا یو په دوه شوی دا یو خو خزانو بل چې کوم واور شوی دا نو هغه یو ډیر خسته منظر پیش کوي خو بل اړخ ته موږ وګورو نو چې کوم پهاړي علاقو او د غرونو خلک دی هغه د ډیر مشکلات سره مخ دي. دا وخت زموږ سره یو د فنډي یو ملګری هم موجود دی، هغه راغلی دی دا بر واور چې کوم دا د دینه مزي اخلي او دا خلک پسې ډیر د لری نه راغلی او د دیو دا کوشش چې موږ غرونو سایډ ته لاړ شو، خو الله پاک هغه چې کرامات کوم دي هغه ته په ګلګیت کې ښکاره کړل. جی اپنا नाम और तारुफ? मेरा नाम सदाकत सर, मैं रावलपिंडी से आया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए। ये भाई के पास मेहमान आए, हम यहाँ पे ये बर्फ़ वगैरह एंजॉय करने आए। हमारे इलाके में तो आपको पता है ऐसी बर्फ़ वगैरह नहीं होती, जैसा कि ये मौसम की वजह से बर्फ़ की वजह से हम यहाँ पे घूमने आए। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, पर इसके साथ साथ मुश्किलात भी बहुत होती है रास्ते पे। अब हमने जाना था अगले एरिया में, पर सुनने में आ रहा है कि वो एरिया अभी रोडें बंद हैं बर्फ़ होने की वजह से, तो जिस वजह से हम यहीं पे घूम रहे हैं। फ़िलहाल शहर इंजॉय कर रहे हैं, पर देखें आगे इंशाल्लाह अगर अगली रोडें खुली तो हमने आगे स्टोर वाली साइड पे भी घूमने के लिए जाना है। अच्छा, आप लोगों ने इधर तस्वीर भी बनाया, मुख्तलिफ वीडियो भी निकाल, लेकिन आप लोगों को पता है एक तो जो है ख़ज़ान है, दूसरी ये बर्फ़ हो गया, तो गिलगित शहर एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर खूबसूरती के लिहाज से तो पाकिस्तान में गिलगित सबसे अव्वल नंबर है, क्योंकि हम रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ पे तो ये बर्फ़बारी वगैरह नहीं होती, तो यहाँ पे ये बर्फ़बारी का हमने सुना था, हम इस चक्कर में आए। कुछ दिन पहले भी बर्फ़बारी पड़ी थी, पर उसके बाद बीच में कुछ गैप हो गया। अभी हम घूमने के लिए आए थे, अगले एरिया भी हमने इंजॉय करने हैं, पर अगले एरिया में फ़िलहाल तो ट्रांसपोर्ट बंद है, तो 1-2 दिन तक देखते हैं, शायद हम वहाँ पर जाएँ। क्योंकि ये बताएं कि आपको पता है कि गिलगित शहर में जो इतना बर्फ़बारी हो गया, तो साइड एरिया में तो जाहिर है कि ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये है कि पूरा गिलगित जो है वो बर्फ से बिछाई हुई, उसका एक ज़बरदस्त नज़ारा है। वो आपको कैसा लगा? वो माशाल्लाह ज़बरदस्त लगा। हम यही देखने आए थे, बर्फ़ एंजॉय करने आए थे, क्योंकि ज़िंदगी में हमने बर्फ़ एंजॉय नहीं की। वैसे हम गर्मियों में भी यहाँ पे घूमने आए थे। तो गिलगित एक ऐसी सिटी है जो हमारे मुल्क को टॉप 10 कंट्रीज़ में पहुँचाने वाली है, जो कि सेहत के लिहाज से टॉप 10 में शामिल है। उसमें ये गिलगित का नुमाया किरदार है, जिसकी वजह से आज हम टॉप 10 में अपनी कंट्रीज़ को टॉप 10 में देख रहे हैं कि हमारी कंट्री भी सेहत के लिहाज से टॉप 10 में शामिल है। जैसा कि हम तो नेशनल फॉरनर्स हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल फॉरनर्स भी आते हैं सिर्फ यही खूबसूरती इस इलाके को देखने के लिए। गर्मियों में तो ज़्यादा लोग घूमने आते हैं, अभी बर्फ़बारी में कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे आना करना, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात होती हैं। फिर यहाँ पे रहना भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे फिर घूमना फिरना ये वो आगे जाने के लिए अभी आप अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते जब तक यहाँ का लोकल आपके साथ ड्राइवर ना हो, क्योंकि वो इधर रास्ते भी इन्हीं चीज़ों पर ड्राइव करते हैं। उनके पास इस हिसाब से गाड़ियाँ भी होती हैं, व्हीकल्स भी होती हैं, और उसके बाद वो ड्राइवर भी इसी रूट के होते हैं। तो ये अगर सब अरेंज करें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। हमारे बहुत सारे भाई जो यहाँ आना चाहते हैं इस वजह से नहीं आ पाते, तो हमने फिर भी कोशिश की। हमारे साथ ये उस्ताद भी आए हमारे घूमने के लिए, और भी हमारे साथी हैं जो अभी रूम्स में, तो हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे इंजॉय करके। बिल्कुल تاسو ورزي وملګری خبرې د پنجاب او د لری سیمونه خلک راغلي دي دی واورینا مزي اخلي. خو زه تاسو ته وایم موسم چې کومه ده د خزان ده، خو بیا واوره شوی ده او هغه یو خوبصورت منظر چې کومه ده هغه پیش کوي. خو دویمه خبره زه تاسو ته وکم، دویمه مسله دلته ترانسپورت ده، ځکه چې دلته واړه ګاډي چې کومه ده هغه ډېر په مشکل باندې ځي، نو دې ته چې کومه ده دی خپل چنچونه لګي او ډېر په مشکل باندې د راشن رسائی کوي. د شمال ډیرو قدرمندو اوردونکو او کتونکو ریپورټونه مو اوریدل وکتل. اوس د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر اخیستل په 1.80 روپۍ، خرڅول په 1.80 روپۍ، اتیا پیسې کویتي دینار اخیستل په 500 روپۍ، خرڅول په 503 روپۍ، سعودي ریال
اخیستل په 240 روپۍ 15 پیسې، خرڅول په 340 روپۍ، یوې درهم اخیستل په 340 روپۍ 50 پیسې، خرڅول په 440 روپۍ 20 پیسې. نن په پیښور کې د سرو سپینو زرو د یوې تولې نرخونه یو توله پاسه په 1,20,000، 200 یو توله پوند پاسه په 1,15,200 او یو توله سپین زر په 1,480 روپۍ. دا د کرنسۍ سرو او سپینو زرو نرخونه. اوس د لوبو خبرونه د شاه خالد سره خدای وړی د مینه وروستو. که تاسو نړیوال، سیمایز، علاقايي په حالاتو، واقعاتو، لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدلی شئ. ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د لوبو خبرونو سره د شاه خالد یم. پاکستاني سکواډ کې د یاسر شاه په ځای ظفر ګوهر شامل شوی دی. لوبغاړي ویلي چې د بچپن نه مې خواهش و چې د ټیسٹ کرکٹ لوبغاړی جوړ شم. بچپن کا ڈریم تھا جب کرکٹ شروع کی تھی کہ ٹیسٹ کرکٹر بنے، اپنے ملک کے لیے کھیلیں. بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے کہ اپنی بیٹنگ میں اور بالنگ میں اور فیلڈنگ میں اچھی کارکردگی دکھا. او د انګلینډ معروف لوبغاړی د کرونا ښکار شوی دی. د انګلینډ ټیسټ کرکټر آل راونډر موین علي د کرونا وایرس ښکار شوی دی. د برطانیه میډیا مطابق د لوبغاړي ټیسټ مثبت راغلی دی. په 14 جنوري لوبېدونکي ټیسټ سیریز اولني ټیسټ کې به نه وي. لوبغاړي د 10 ورځو لپاره کوارنټاین شوی دی. د افردیر سره تعلق لرونکي کامران غلام قائد اعظم ټراپۍ کې د 27 کالو پخوانی ریکارډ مات کړی دی. لوبغاړي د سنټرل پنجاب خلاف 104 رنزونو ناقابل شکست اننګز کې 78 رنزونه مکمل کړي دي او د 27 کالو پخوانی ریکارډ مات کړی دی. د دې نه مخکې په 1983 کې سعادت علي 1219 رنزونه جوړ کړي وو، خو اوس د افردیر سره تعلق لرونکي کامران غلام 1245 رنزونه جوړ کړي دي او دغه ریکارډ یې په خپل نوم کړی. دا و د لوبو خبرونه. خدای یې وبخښي. د مینه باد. که تاسو نړیوال، سیمایز، علاقايي په حالاتو، واقعاتو، لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدلی شئ. یو ځل بیا هر کله و د موسم په حال یو نظر. د محکمه موسمیاتو د پیشنګویی مطابق په راتلونکو 4 غنټو کې به په ضلع باجوړ او دیر کې پاسمان ورېځې موجود وي. په بعضو سیمو کې د نری باران امکان دی. د تودوخې لوړ درجه به 14 وي، کمه به 2 وي. نور به سهار په 20 منټ او 7 بجې راخیږي، ماښام به په 30 منټ او 15 بجې پرېوځي. دا د نن خبرونه. نور خبرونه دپاره د شمال ریډیو سره اوسئ. اوس ما اکرم خان، شاه خالد او پروډیوسر محمد اسم الله راکړه اجازت. د الله په امان.